ان ویل شي انسان چې په ځوانۍ کې څومره د دین کار کوي شي دومره په بوډاوالي کې نشي کوي. الله جل جلاله ځواني ورکړې ده په دې کې چې ته کوم اعمال کې فرایض د فرایضو نه علاوه نوافل هم کوه، الله سره تعلق جوړ کا. الله تعالی ځواني درکړې ده او په دې ځوانۍ کې رب سره تعلق جوړ کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي شبابک قبل حرمک، خپل ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه بهترین حج چې انسان په ځوانۍ کې ادا کوي شي داسې بهترین حج انسان په بوډاوالي کې نشي ادا کوي. څومره په بهترین طریقې سره چې انسان په ځوانۍ کې نفلی روجي نیسي شي داسې انسان په بوډاوالي کې نشي نیسي. او که نن سبا مونږه تاسو وګورو د شوګر بیماری اکثر زیاته شوې ده، بس انسان چې داسې یو خاص طور عمر لرسي بیا خو انسان هغه فرضي روجي هم نشي نیسي. نو ځکه مونږه تاسو له پکار دي چې خپله ځواني دا په دین کې خرج کو، رب سره تعلق جوړ کو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وصحتک قبل سقمک، دویم نعمت څه دی؟ الله تعالی صحت درکړی دی، د دې صحت شکریا ادا کا، دا نعمت دی. یقینا انسان سوچو کی الله جل جلاله انسان ته صحت ورکړي، دا صحت غنیمت دی. انسان عباداتو کې بیا خو په بیماری کې انسان هغه عبادات نشي کوي. اکثر انسان بیا په ناسته مونځ کې، څوک پکې په ملاسته کې، څوک پکې پاک اړو بے هوش د مونځ ټایم ورته هم نه ملاویږي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ذریعه مونږه تاسو ته ویل دي وصحتک قبل سقمک، دا صحت چې دی دا الله تعالی غنیمت درکړی دی، دا نعمت دی، دا غنیمت وګڼه. او بیا فرمایي وغناک قبل فقرک، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله تعالی مال درکړی دی، تعالی دولت درکړی دی، دا دولت د فقر دراتلو نه مخکې غنیمت وګڼه. الله دولت درکړی دی. مونږ ګورو بعض اوقات انسان سره څومره مال وي لیکن اکثر داسې وشي چې انسان باندې اکثر داسې حالات راشي چې ډیر مال ته چې دی هغه ختم شي، داسې آفتونه راشي. الله جل جلاله دې مونږه تاسو د هغه آفاتو نه وساتي. الله مال درکړی دی وغناک قبل فقرک، نو تعالی چې الله مال درکړی دی د فقر د راتلو نه مخکې دا غنیمت وګڼه، دا یو نعمت دی تا سره د الله جل